نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ادی آیاتونو مبارکو کې الله تبارک وتعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د بنی اسرائیلونه تپوس کولو ذکر کوي د اغي د غلی کولو د باره. کله کله انسان د چانه سوال کوي د غنه معلوماتو د باره معلومات ته حاصل کی. کله یو انسان د چانه سوال کوي د هغه سره معلومات یې صرف د مخاطب د غلی کولو د باره کوي. نو دا سوال او تپوس دا د دې لپاره نه چې نبی علیہ السلام ته پته نشته او بنی اسرائیل نګینی معلومات کوي. نو دا دی لکه مونږ چې کله وایو چې آیت مبارکه کې راځي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تاسو د اهل ذکر اهل علم نه تاسو کې ګټاو سره علم ني. نو دغه آیات نه مونږ ثابتو چې تقلید د دینه ثابتيږي. نو بیا دغه شیخ امین صاحب وغیرہ یا د نور و بیا نظرات وایي یو ګره بیا خو چې د سوال نه چې تقلید ثابتین او دلته غسل بنی اسرائیل نبی علیہ السلام کې نه بیا د بنی اسرائیل تقلید کوي. نو موږ ورته وایو تعال ته کې فاسالو تاسو ته پوسو کې چې تاسو ته علم ني او دلته کې تاسو دې چې علم د سره د سر داغي د غلی کول د بار دی ډیر بار نه چې د غین نبی علیہ السلام زده کړه کوي. سل بنی اسرائیل تاسو کده بنی اسرائیلنا کم آتیناهم سمر ورکمږ دي تا من آیت بینه خکارا نخي. ومن يبدل نعمت الله سوک چې بدل کی نعمت د الله من بعد ما جاءت وبس دین چې تراغه دغه نعمت فإن الله بشک الله شدید العقاب سخ عذاب ولده. زین للذین خستکړی شوی دی هغه کسان د بار کفرو چې کافران دي الحیات الدنیا جون دنیوي کافرانو ته دنیوي زندگی دا خستکړی شوی چا وته خسته کړی دا وزین لهم الشیطان شیطان ورته خسته کړی دا ويسخرون او دی خنداګانې کوي ټوکی کوي تحقیر کوي من الذين امنوا دا هغه کسانو چې ایمان وروړي دي د دنیا محبت په وجه باندې دنیا ورته ارسخکاری او د مؤمنان ورته جره هغه ورته حقیر ښکاری سپک ورته ښکاری دا غي پورې خندا کوي. والذین اتقوا او هغه حال دار هغه کسان چې تقوا اختیار کړه فوقهم یوم القیامه دی وداغینه اوچت وي د قیامت پر ورځ باندې د ایمان والا تقوادار خلق دی تبع الله د دې کافرانو نه اوچته درجه ورکي. والله يرزق الله رزق ورکي مې یشاو چاته جوړي بغیر حسابه. کان الناس خلق امه واحده یودلا علماء فرمای چې دا کوم وخت خلق یودلو نو دا په عالم ازل کې ابي ابن کعب رضی الله فرمای چې په عالم ازل کې ټول یو عقیده والو بیا وروسته جدي اختلاف وکړو. او یا بعضی فرمایي چې آدم علی السلام نه د ادریس علی السلام وخت پورې دا ټول یو خلقو او بیا وروسته بدی کې اختلاف راغی. کان الناس خلق امه واحده یودلا فبعث الله النبیین دې کې لګ اندماج دی سلک بعضی الفاظ بګې پټ دي فاختلفوا دی اختلاف وکړو. فبعث الله النبیین یعنی داسې خونه چې خلق یو نو پیغمبرانو را لګلو سم مقصد بیا نه خلق یو او اختلاف وکړو. فبعث الله النبیین رولګل الله پیغمبران مبشرین زیر ورکونکې و منذرین يرونکې وانزل نازل کل معهم د دې سره الکتاب کتاب بالحق د حق د اظهار د بارا ليحكم دې د بارا چې الله فیصلو کی یا د کتاب فیصلو کی یا د نبیین فیصلو کی درې وانو طرف ته چې ضمیر راځي کول شي. ليحكم الله فیصلو کی یا کتاب فیصلو کی یا پیغمبران فیصلو کی بین الناس د خلکو په منځ کې فی مختلفو فی پس کې جدي اختلاف کړو دی اختلاف چې د قبله کې کړو چې دا قبله خدا او کدا قبله خدا وغیرہ داس نور سيزونه مفسرین ذکر کړی دی به اختلاف کو. وما اختلف الذين اختلاف نو کړو کسانو الا الذين اوتوا مگر پس دا هغه کسانو ته چې ورکړی شوی دی یعنی خلکو علم نه بس دا حق واضح کې دون بس دې اختلاف کړی دی خپل منځ کې ول اختلاف کړي د زد د وجه اختلاف کړي من بعد ما جاءت البينات بس د دین چې راغلي دي د ښکارم معجزې او دلایل
بغيا بينهم خپل منځ کې د ضد او د سرکشۍ په وجه فهدى الله الذين امنوا هدايتك الله مؤمنانو ته لما د هغه څه اختلافو فيه چې دی بګي اختلاف کو من الحق د حق باذنه بخپل حکم سره الله ورته مؤمنانو ته د دغه کې د حق هدایت کو تیرا او بعضی فرمایي چې بده کې د غورز اختلاف مراد دی چې يهوديانو د پاره د سورز بهتره وا د خیالي ورځ عیسایانو د پاره د اتوار ورځ مسلمانانو ته الله هدایت کو د جمعې رنګ بهترین ورځ وته الله ورکړل ان من افضل ایامکم یوم الجمعه استاذ په ورځو کې بهترین ورځ د جمعې ورځ ده ان من افضل ایامکم یوم الجمعه استاذ په ورځو کې بهترین ورځ هغه جمعې ورځ ده والله يهدي الله هدایت کوي من یشاء چاته چې غواړي الی صراط مستقیم د سیده لارې الله هدایت چې چاته غواړي الله وته سیده لار اخی الله یهدینا صراط مستقیم نه غواړي چې چاته زو غواړم زه ورته سیده لار اخی بیا د دینه بعد الله مؤمنانو ته تنبیه ورکي او جهاد د لپاره ترغیب دی چې تاسو دا څه ګمان کوئ چې یاره بس مونږ به جنت ته داخل شو په تاسو به امتحانات ناراضي یا بل ځای کې راځي احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون خلق وي چې مونږ ایمان وروړي آمنا باندې او صرف په ایمان باندې بخلاص ودیو ابتلاء او ازمایش بن راځي تکالیف بم راځي ضرور نه چې ته وی راځه بس دین ټوله مزه مزي په دین کې مزه ده خو هغه چې بالکل هغه مزه ده مطلب نه چې راته وی چې تکلیف بګی نشته ادا مزه دا مطلب دی چې دا تکلیف به درسي خدای الله د رضا لپاره دا برداشت کول هغه کې هم د تخوان ملاويږي محبت او لذت د الله تبذل کې استاوي نو تا ته په دغه تکالیف او محبت او پتا ته په دغه تکالیف هم خوند درکې